نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم. درود شريف اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم وسلم. زما عزتمند مشران و گران ورونو و دوستان، نن درته د زنا په باره کې خبره. خدای پاک وایي قرآن شریف کې د زنا اسباب ته نږدې کېږئ مه، زنا ته نږدې مه ورځئ. دا نه وایي چې زنا مه کوئ، خو خود بنده ده. زنا ته ور نږدې کېږئ مه، ځکه زنا او د زنا نږدې کېدل د آخري درجه د بې حیایۍ خبره ده او بده لار ده د خدای په قانون کې. خدای پاک وایي 18مه پاره کې چې زناکار غزانی داسې د سزا لایق دی چې شادي شده نی، نو 100 کوړي ووهئ. الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. زناکار سړی او زناکار ښځه غیر شادي شده جنکۍ ولک 100 کوړي ووهئ او ګورئ د خدای په قانون جاری کولو کې په هغې رحم ونه کې. نو د زنا سزا یې سخته ویلې ده او چې شادي شدی د هغې دومره سخته سزا ده چې د دنیا په یو جرم کې هم دومره سزا نشته. وی د لیوني سپي په شانتې په کاڼو ولی چې مړ شي. سړی او ښځه دا آیاتو 6مه پاره کې سورت نساء کې خدای پاک د هغې قباحت ته په دې طریقه اشاره کوي چې حکم یې پاتې کوله و آیات د قرآن شریف نه منسوخ که ختم که. نو سړی او ښځه دواړه په کاڼ اولی 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 چې ساتي وخیجي. دومره سخته قبیح جرم دی د خدای او د رسول په نظر کې او دومره سخته سزا ده که سړی کافر شي صرف سر پرې کول دي او د زناکار سر پرې کول خو اسانه سزا ده په نسبت د سپي د مرګ چې په کاڼو اولی 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 چې په دې طریقه تې سوځي. د دواړو جهانو سردار عملا هم دا کړي دي. 15 کسان د هغه په زمانه کې هغه په کاڼو باندې ویشتي شوي دي او په دې طریقه مړه دي. 2 سړي او 3 ښځې. او بیا خلفاء راشدین او حضرت ابوبکر صدیق. گناه ختمیږي نه د معاشرې نه، خامخا وي خو کمې او زیاتې پکې راځي. نو چې قانون نه وي نو زیاتې پکې راځي. او د حضور زمانہ کې دا شوي دي چې خدای پاک
د امت ته عملي صورتونه وښایي چې دا سزا ده او د انجام ده. زنا چې په کوم قوم کې راشي هغې باندې قات راځي، د اسباب د روزې کمیږي. هغه قوم کې بدامني راځي، یره د هر څیز نه یېرېږي. هغه قوم کې ډاکې راځي. نو زنا د ټولو جرائمو سر ده. یو حدیث شریف ده چې دوزخ کې یو خاص کوي دی، جب الحزن، د غم خوړه او د غم کوي، ای کې به دا زناکار ورچولی کېږي. خو دومره بلا کوي دی چې ای کې ماران او لړمانان دي. یو لړم د قچر عمره غټ، نو چې دې زناکار له ټک ورکړي دا غوښې به ترې وغورځېږي. په داسې سخت سزا به مبتلا. دا چې څومره جرایم دي د لږ ساعت خوند دی، په هغه لږ ساعت باندې دې نافرماني وکړي د خدای او د رسول. د دواړو جهانو سردار وای علیه الصلاة والسلام چې زناکار زنا له رواني دا وخت کې دکې ایمان نی، نو که مردار شو نو بس خراب دی. که هغه معمولی ایمان ورته راځي خو هسې هغه ضعیف شکل، هغه ایمان ته اوچت شي، د سوري په شکل پې بره ولاړی، د زنا نه پس ورته هغه راشي خو نیمګړی، لکه شیشه چې ماته شي او پیوند شي نو پیوند خوشي په هغه داغ پکې ښکاري. زنا نه اوس یو مرض پیدا کېږي او دا ټول انګریزان په غم مبتلا دي، ځکه هغوی کې زنا ډېره ده، ایډز ورته وایي. داسې بیماري ده لکه د ټي بي چې د هغه لا علاجه ده، او سړی خوارېږي 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 بس ساتي اوسي. زموږ ښکلی پیغمبر وایي ګورې سترګې هم زنا کوي او غوږونه هم زنا کوي او ژبه هم زنا کوي. د سترګو زنا دا ده چې ته ګورې، او د خولې دا ده چې خبرې ورسره وکړې. د لاس دا ده چې لاس دې وروړه د شهوت په نظر، بیا ورپسې لویه زنا. قتل د جهان د قمقلو کار ده. قمقل په دې چې تا ته په کتب څه راځي، اول خو هغې ته رسېدی نه شي، او که ورسېږي نو دغه چل دی. بل ستا به دماغ خراب شي. یو ښځه دې ولیده خوښه دې شوه، فرض کړه د شپې به ما هغه سوچونه کړي، هغه سوداګانې به لوی لوی خلک په دې غم مبتلا شوي دي. یو بزرګ مریدان ورسره حج له روان، نو لبنان کې عیسایان ډېر دي. زه تللی یم لبنان ته او خشته دي. یو جینۍ ګډې چیرلې سره وړه، دا هغې ته وکتل دی پیر صاحب بس عاشق شو پې. مریدانو ته وایي زه خو نشم تللی. هغوی ورته جړل منت یې کو چې دا څه کې، او بله جینۍ م عیسایانه ده بس نه وي ډېر. هغوی ورته منت کوي نه بس زه نشم تللی، د ما لاس پې کار نه کوي. هغوی ته حج ته لاړه او ته بیا معلومتیا کو د هغه جینۍ د هغې پلار عیسایي چې دا ماله راکړه. هغه به که عیسایي کېږي نو در به یې کړم. عیسایي شو ورته وی بیا به ما له خنزیران سره، خنزیران دا چې کوم ساتلي هغه خلک سره، او ځنګلي دا ځنګلي خړي او دا ساتلي اکثر سپینې د ګډانو په شکل. خنزیران بیا سره د یو نظر د وجې نه اسلام ته لاړ، ارس غیرت ته لاړ.
هغه مریدانو به جړل په بیت الله شریف کې چې خدای زمونږ په پیر صاحب څه چلو شو او خدای ته سوالونه کړو. بیا رانل په هغه علاقه بیا خدای پاک ورته هدایت او توبه وکړه. بس اصغر ته وایي زه خو مسلمانۍ کوم، که ماله دې لور راکې که نه راکې. ده ته دومره دعاګانې شوي چې خدای هغه دعا قبوله کړه. بس هغه ورته وایي بس ما تعالی لور درکړې ده، بس زه چې سي هغه مسلمانه شو. دی مسلمان نظر ګورې خطرناک شی دی. بل نیک سړی دی پیر، یو ښځه داسې اتفاقا هغه اوړو اخلو ته ناسته وه، نو دا پنډۍ به یې څرګنده وه. د دې په پنډۍ نظر پرېوت او ورته سپینه ښکاره شو. شپه ورځ به یې هغه تصور د زنکدن وخت کې هغه یې ذهن نه ننوته. نو قتل ډېر خطرناک شی دی، کله به دې زړه ته پروز هغه ته نشي خوښي. یو نیک سړی دی داسې د بازار یو طرف کې ناست، یو ښځه راله ځوانه، ده ته وایي کاکا د منجاب حمام دروازه کوم دی لاره؟ حمام دا ښځې حمامونو لذي دا هم ښه کار نه. نو د خپل کور کوسۍ ورته وښودله، وایي دا دې دروازه باندې چې ننوځې که نه نو داسې چې مخکې لاړ شي هلته حمام دی. ښځه ساده وه او زړه کې یې څه بل څه نو، ناپاک کوڅه چې ننوته دې ورپسې ورغې دروازه یې بنده کړه. چې مخکې ګوري ښځه ودرېده چې مخکې خو لار بنده دا خو کور دی، او دې ورپسې ورغله. ښځه پې پېښ شوه. ښځه د دومره هوښیارتیا نه کار واش ویې خندل، وی دا خو دومره سخت دغه خبره خو نه وه، ما ته به دې په رضا ویلي و، راځه چې څه وی. خو چې کټ کې کېناسته دا ښځه ورته وایي ګوره سړی چې محبت کوي مینه کوي دا خبرې کوي نو مخکې خو څه خوراک کاکم پکار دی که څه میوه راوړه څه شیریني راوړه چې وخورو. نو دی وایي بلې صاحب ډېره ښه ده ټیزر. دی راووت ورې لرکه دی بازار ته لاړ چې مټۍ راوړي شیریني، چې ورې لرکه ښځه وته تلا مټۍ شیریني راوړه چې کور ګوري ښځه نشته. داسې دماغ یې بیا خراب شو. بیا روز و شب یو شعر ویې په عربۍ کې یا رب قائلة یوما وتعبت این الطریق الی حمام منجابی. هغه ښځه به چېرته چې یو ځل ستړې ستومانه وه او ما نه یې تپوس کو چې د منجاب د حمام لار کومه ده، او ما ورته لار ښودلې وه. کله به هغه ښځه بیا ووینه یا رب قائلة یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام منجابی. نو قتل دا د نهایت قمقل سړي کار کې اتفاقا نظر ولګي زر دی، ځکه دا نظر به دې ګورې په ګمراه کې واچوي او سال نه به د سودا په مرض کې مبتلا شي، او بیا به د شپه دا خلک وي په ما ډپریشن وشو دغه شو زما اعصاب کار نه کوي نفسیاتي. دا بنیادي هم دقسې دي، یا یې ښځو ته کتلي یا بل څه جرم کې مبتلا شوي هغه شی ورته نه میلاوي، نو دی په اعصابي مرض کې او په نفسیاتي مرض. نو زنا خطرناک شی دی. نو خدای پاک وایي د زنا هغه اسبابو ته مه نږدې کېږئ، ځکه دا ډېره ګنده لار ده، دې باندې معاشره خرابېږي، قاتونه به راځي، بدامنۍ به راځي، ډاکې به راځي او غلاګانې به زیاتېږي. دا ټول د زنا سره تعلق لري. نو زمونږ اهل سنت الحمدلله او به اسلام عموما د دې خبرو قایل نه. نو زنا او د زنا دروازې ټولې شریعت بندوي، ځکه د شریعت په نظر کې دا 5 څیزونه دا د معاشرې دپاره ضروري دي چې د دې اصلاح وي. اول د عقل حفاظت، چې عقل د سړي لرکې خو بس د زناورو مثال دی. د عقل د حفاظت دپاره شریعت شراب بند کړي دي، پوډر یې بند کړي دي، چرس یې بند کړي دي،
ځکه دغه وخت کې د انسان عقل نه دا چې څه بند کړي د شریعت دی د سړي او د ښځې د حفاظت د عزت او د نسب دپاره کړي دي زمونږ په دین کې چې د ښځو کوم حقونه دي او د ښځو عزت دی او د ښځو د شرافت او د نسب ساتنه ده دا قسم دی د جهان په قومونو کې نشته زمونږ نسب محفوظ دی زمونږ عزت محفوظ دی زمونږ د مسلمان حیا محفوظه ده او نور قومونو کې دا نشته سیکانو کې دا رواج دی چې مشر رور له وادو کې نو هغه نور درې څلور وروڼه هم ورسره په هغه یو واده کې ګزاره کوي وی د ښځې مثال خو د غوا دی بلکې دام پکې چې د پلار او د زوی په یو ښځه کې شرکت دی کې هندوانو عامو ته لاړه نو ځوانانې ښځې به یې خېټه به یې څرګندی داسې بنۍ نه یې اغوستي چې صرف هغه سینه پکې بند دی لاندې خېټه یې څرګند دی ښځه په دې غرض خېټه څرګندوي چې زه د خلکو په نظر کې ما ته تقاضا پیدا شي نو هلته بسي انګریزان یهودیان بلکې که زه ته وایم د اهل سنت والجماعت زمونږ مذهب چې دی الحمدلله دا څلور واړه مذهبه دې کې چې کومه حیا او پرده ده دا د بعضو مسلمانانو په ډلو کې نشته څه قومونه دي نه مې درته ناله چې هغوی د یوې ګنټۍ نکاح روا وایي هغوی ته متعه وایي او ایران کې او کابل کې ورته صیغه وایي یو ښځه په لاره کې در سره یو ځای شوه ورته یو لسو منټو دپاره ما تا داسې کار کوو ابه وایي څو پیسې به راکړي نو زنا ده خو د متعې په نوم یې روا کړې ده وی د دې تپوس ته مجد نشته چې دا ښځه د دې خاوند شته او که نشته ټول په دې مبتلا دي چې ایران ته لاړی د امام باړو نه به بار زنانه ناستې نه حاجي متمې کونې حاجي متمې کونې زمونږ د دې ملک چې حاجیان به په دغې لاره تلل نو دوی خو به متعه نه پېژنده چې متعه څه ته وایي نو دوی ته به د زنا لفظ وی حاجی زنا می کنی حاجی زنا می کنی پوټلو باندې پوټلو کې ګرځي او دا جان چې بدل ناغي د 10 منټو د 20 منټو بلکې د الک سره روا کړي تم به بابا خپل امام چې کوم مشي هغه ته چې امام ما به کلی کې ګرځي سړی به په پټو کې کارونه کوي هغه مشري چې هغه ښځو له نوم دمول په ښځو دم اچول او ښځو باندې لاس پال دا د هغوی په مذهب کې روا دي پاتې څه شو بلکې داسې قومونه دي پاړه چنار طرف ته دا مردار چې ړومبی شپه به خپله ناوې هغه امام له بوځي بامبڼ له اخو د ګډانو دا غوښې خوري او دا خوري نو دوی په دې غرض هغه ناوې به ورته وایي خاوند چې دا به تا سره بېګاله شپه تېروي او ښځه به هم وایي وی څومره پیسې به راکړي وی دومره وی دا لږې دي نو پیسې ولا ناوې او سړی زیاتوي نو ښه چې پیسې هم دې والي بیا هغه ناوې هغه سړي ته پرېږدي وی چې دا اولاد یې سیدان یو ښکلي عزتمند دی هلکه دا د اولاد دی که د خاوند اولاد دی دا خو د امام بابا اولاد دی یا د دې عاشورې په شپو کې دوی ورته شام غریبانان وایي نو ښځې او سړي به ګډ وډ پراتي نو هغه څه وخته پورې بس بیا خو اجازت یې چې څوک چا سره څوک بغیر د اهل سنت والجماعت نه زمونږ دا څلور مذهبه که د دې نورو قومونو حال درته وایم توبې به باسې چې دا زنا وه د دوی خو هېڅ شی محفوظ نه دی دا اوس هم دي انګریزانو کې به یوه ښځه ګرځي سړي پسې
چې زه تا کوم سړی به ورته وایي بینک بیلنس دې څومره دی تاسو سرمایه جمع کړې ده که نه ستا کاروبار څه دی بیا به وایي زه یو میاشت په تېره کړو په هوټل کې او په دغه ځایونو کې نو که طبیعت هم ولګېد مناسبت هم پیدا شو نو نکاح به وتم نو دقه شه یو میاشت تېره کړي نو که طبیعت یې ونه لګېد نو ښځه په یو طرف ځي سړی په بل طرف ځي هغه میاشت یې چې کار کړي هغه یې کړي نو یوه ښځه د یو سړي په تلاش کې هغه د 40 سړو سره ټچ کېږي شپه ورسره تېره نو بیا چېرته اخري سره یو رسمي نکاح وکړي زمونږ دین الحمدلله دې کې د ښځو م عزت دی او د سړو م عزت دی او نسب محفوظ دی په یو قوم کې چې تعلیم مخلوطي سکولونه مخلوطي یونیورسټۍ مخلوطي ګرځېدل مخلوطي او دا عیب نه ګڼي نو د انسان او د زنانه فطرت خدای داسې پیدا کړی دی چې نارینه تقاضا زنانه ته کېږي او د زنانه تقاضا نارینه ته کېږي د دې که څوک وایي دا به نه کېږي نو دا دروغ وایي نو چې کېږي تقاضا او دین هم پکې نه نو چې څه کول غواړي هغه کوي خدای پاک دې د دغې پلیتونو ساتي نو زمونږ اهل سنت الحمدلله او به اسلام عموما د دې خبرو قایل نو زنا او د زنا دروازې ټولې شریعت بندی د دواړو جهانو سردار وایي ویلویه فتنه چې زه په امت یریږم د هغې نه د هلکانو کار دی لواطت ان اخوف ما اخاف به على امتی اللواط د هلکانو کار کول د هلکان د هلک سره د سړي د سړي سره دې ته لواطت وایي په عربۍ کې او د ښځې سره دې ته سحاق وایي په عربۍ کې او دا دواړه مرضونه په قومونو کې راغلي او د حیواناتو سره جماع کول دا دغه اصل زنا نه زیات بدترین جرم دی دوچن او بے اندازی مرضونه دی پیدا کی او معاشره ډیره سخت خرابه په قومونو کې شته مسلمانانو کې بعض پښتنو علاقو کې شته او بعض د عرب علاقو کې شته او په دې مرض مبتلا دي په دې مرض خدای یو لوی قوم تباه کړی دی چې د لوط علیه السلام قوم لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام رواره ده قوم پدی مصیبت مبتلا نو لوط علیہ السلام ورته وایي یا ظالمان تاسو هغه آخري درجه بے حیایي کوئ چې دا دنیا کې ستاسو نه مخکې چا نه ده کړې خدای پاک تاسو د ښځې پیدا کړي دي نو سړي سره ولې جماع کړي هغوی به ضد کراره وي دا ځان نه چې پاکي کوي دا پاک خلک وباسي د عذاب دپاره خدای ملایکې راولېږلې په خشته هلکانو په شکل کې ښځې کافره وه نو زره قوم ته لاړه وي منکره خشته هلکان راغلي دي ټول پې راتاو شو لوط علیہ السلام ډېر خفه قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد کاش زما مټې وې او زما یو قوم وې چې ما تاسو سره کتلی هغه ته نه دی خبر چې د هلکان څوک دي ځکه د غیب علم صرف خدای پاک سره دی
چې خدای یو پیغمبر ته نه ښودلې نو هغه ته پته نه لګي هغه خو میلمانه دی هغې پې پوه شو دې دومره حد ته ورسېد چې ورته وایي زما لوریانې دي وهؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لوریانې مې دي زه به د لوریانې په نکاح درکم خو ما په میلمانو مشامه خیر خدای پاک ملایکی چې په پیش ملایکی ورته موږ ملایکی حکم وکړ چې رانږدې شو په دې وزر ووال ټول ړانده او خدای د هغې کلي اوچت کړه او الاو ډېر راوغورځاو او کاڼي پې وورول دا کلي نوم دی سدوم او د بحر میت په غاړه دی بحر میت یو سمندري خلیج دغه دی ډنډ دی یو 80 میله مربع تقریبا ترخې اوبه زهر چې اس جاندار شي پکې نه پاتې کېږي یو طرف ته اوس یهود دي او بل طرف ته مسلمانان نو د هغې بحر میت ته زه تللی د هغې په غاړه هوټلې جوړې دا سیاحین ورځي او هغه دریاب کې چې سړی ولامبي نو دا بعضې مرضونو علاج دی نو هغه کلي کې ډوب شوي دي دا کورونو نشانات او د ګټو نشانات په هغه بحر میت کې پراته دي نو خدای په ټول کلي تباه کړی نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي ما سره لویه یاره په خپل امت کې دا ده چې دا کار پکې پیدا نه شي دارنګې ښځې د ښځو سره هغې قوم مردار چې سړو د سړو سره دا کار شروع کړو نو ښځو سره کار شروع کړو او دا یو رد عملی ډیر مالداری خانی مالدار افسری دا نوکر د ښځې سره دا کار شروع کړي نو هغه خپله ښځه د هغه نوکر سره بد عملي شروع کړي هغه په غصه کې او دا شوي دی نو دواړه سخت جرمونه دي او د حیواناتو سره دا کور د دې وجه نه سزا هم سخته ده د دواړو جهانو د سردار حدیث شریف دی چې فاعل او مفعول دا بر او لاندې دا دواړه قتل کې د قتل طریقې مختلفې دي څه مذهبونو کې دا چې دواړه به وسوځوئ بر او لاندې هلک او بل سړی ځکه د حضرت ابوبکر صدیق زمانه کې دا واقع راغله نو د هغه علاقې والي حضرت ابوبکر صدیق ته خط راولېږه وی صاحب زمون طرف ته داسې ناشنا کار شوی دی څه سزا ورکړو صحابه را جمع کړل وی سوځوئ دواړه په اور څه عالمان وایي منارې ته به یې وخېژوئ یا د غر سر ته یا یو اوچت بلډینګ او آبادۍ ته او لاسونه خپې به ورله وتړئ او دواړه به د هغې بنګلې نه راوغورځوئ هلوړئ او د بره نه به یې په ګټ وړئ چې مردار شي په دې طریقه زه عربو کې طائف کې داسې قصه وشو یو د سکول ماسټرو هلک سره دا کار کړ ونیولی شو اقرار یې وکړ بیا د طائف دا غلوي جماعت هلته مسجد ابن عباس ورته وایي د هغې منارې نه وی تړی او تړلې راوغورځوئ او په ګټو باندې وړئ ځکه د لوط علیه السلام قوم سره دا شوی چې هغه کلي اوچت کړی شو او خدای پاک هلاړو یې راوغورځو نو دومره سخته سزا ده حیوان سره که چا دا کار کړی
نا سړی خو به قتل کې او هغه حیوان سره که چا دا کار کړی نا سړی خو به قتل کې او هغه حیوان به مردار کړي هغې غوښې به څوک نه خوري او زر به مړ کړي شي ځکه چې خلک یې ګوري خلک به وایي دا ګړه ده دا هغه چیرلی ده دا هغه غوا ده چې داسې چل ورسره شوی نو سزا یې دغه ده دا زمون خلک د انګریزانو نقل ته ډېر خوشحالېږي او خصوصا لیډران او حاکمان عام نه عام مسلمانان شکر دې کوي خو په انګریزانو کې دا ټول څیزونه روانې د امریکي نیم فوج نه زیات په لواطت کې مبتلا دی د هلکانو په کار کې ځکه باري نو سړي د سړو سره دا کار کوي او چې کوم په وطن کې نو د زناورو سره ما ته ډېرو معتمدو خلقو ویلي دی چې په ناټکونو کې اوس د سړي او د ښځې منظر نه ښایي وی دا خو اولډ فیشن دی زوړ فیشن دی سړی او ښځه کول دا خو ناشنا خبره نه ده خو سړی د سپی سره او سپی د ښځې سره دا مناظر پیش کوي ښځه به راشي سمبل او سپی به پې بلډانګ راشي هغې به ورته ځان غوړ کړي خلک دغې ته ګوري نو سړی یو منظر ویني دا ټیلیویژن ډېر مردار شی دی د ښه فایدې په نسبت د خلک ګنده فایدې لري نو ټیلیویژن کې دغه مناظر ښایي نو په سړو کې هغه شهوت راشي او هیجان راشي قسم دی ما ته داسې خطونه دلته راځي د ټیلیویژن د وجې نه سړو خپلو خویندو سره بدکاري کړې ځکه چې ویني منظر او مختلف چینلي د هندوستان پکې راشي د روس پکې راشي ګنده اوس خو څه بله بلا هم راله انټرنیټ چې ښځه به هم ویني او سړی به هم ویني نو دا د زنا او د بد اخلاقۍ او د بد عملۍ لارې دي چې خورېږي په امت کې نو د دې نه ځان ساتئ ټیلیویژن خوراک دی که ډوډۍ ده که چای ده سړی وویني زما د ناظمانو د ښځو نه او د ممبرانو د ښځو نه دا نفرت دی هر څوک یې چې کوي او دا زه د بې حیایۍ د قوم د تباهۍ ذریعه ګڼم دې باندې قوم ترقي نه کوي چې ښځه راوباسي او دې باندې قوم ترقي نه کوي چې ښځه دې ممبره شي دا انګریز خوشحاله یې مردار چې مونږه ګوره ډېر ستاسو تابعدار یو ښځې له چې کوم خدای عزت ورکړی دی په اسلام کې قسم دی که دا عزت د جهان په قومونو شو نو دا د زنا اړې او د مختلفې لارې په برطانیه کې دارالعوام سن 66 نه دا قانون پاس کړی که سړی د سړي سره دا کار کوي خو دواړه راضي وي نو دا قابل دستاندازي جرم نه دی رجسټریشن دی وکړي د سن 66 نه ایدا کړی او امریکا او د نورو ملکونو کې زناورو سره که سړی نکاح وکړي نو دا هغې روا کړي او زمونږ یاران او دوستان هلکه د انګریز نه موټر جوړولو چل زده کړي د انګریز نه د سیکل جوړولو چل زده کړي د انګریز نه د ټوپک جوړولو چل زده کړي دغه چلتې مه زده کوئ خپل دین او تهذیب دې دپاره مه پرېږدئ نو دا هغه سخت جرایم دي چې څه په خپله قوم کې راځي او څه د نورو قومونو د نقل د وجې نه راځي نو د قومونو نقلونه کې دا اخبارات ډېر مردار دي پاکستان کې او دې کې حکومت هم مجرم دی که د سرحد یو که د بل دی یو پاڼه به صرف د ښځو تقریبا او د ښځو مختلف مناظر که یو دوه ښځې ناستې دکان سره سودا کوي نو دوی به د هغې تصویر چاپ کړي دا دوه ښځې دي دکان سره سودا کوي
هلکه د زناور بچو د دې څه ضرورت ښځه د سودا کوي ښځه د کتاب ولي د دې تاسو نشر کولو ته حاجت څه دا څه خبره ده ناشنا خو په دې غرض یې ښیي چې دا ښایسته ښځه وویني خلک او خلک د هغې جامې او د هغې تهذیب او د هغې هغه بربند شکل وویني په دې طریقه خورېږي د هندوستان هغه ګن چې خېټه څرګند دي د ښځو او مټې څرګند دي د ښځو هغه زموږ ملک ته راغی او د دې اخباراتو او د دې لیډرانو مردارو د وجې نه او د حکومت د بېدینۍ د وجې نه او پرتوګ وښکل اوس به ښځې پرتوګ هم نه اغوندي اوږد کمیس به اغوندي او اوږد کمیس په ځای به لنډ شروع شي ځکه د افغانستان مردار د دې طالبانو دور نه مخکې د ظاهرشاه په دور کې په ښاریو کې د پښتنو علاقې ښه دی خو ښاریو کې ښځو پرتوګ نه اغوستی لکه د فرانس ډول شم فرانس کې ښځې پرتوګ نه اغوندي تش کمیس نو که لاندې سوي پته نه لګي چې وي به که نه وي خو پرتوګ یې نه او د پنډو نه باره کمیس نو چې انسان په مخ کې داسې ښځې ګرځي او سړي او ښځې په سینما کې ناست دي په هوټل کې ناست دي او پتونونه یې څرګند دي نو دا خو د زنا دروازه ده او دا زمونږ د دې ته تهذیب وایي که دې باندې څوک پابندي لګوي که نه وایي نه وایي دا د حقوقو د ازادۍ نه خلاف دي زه په دې حیران یم چې مسلمان قوم خپل تهذیب خپله معاشره خپل قانون پرېښی دی نو ذلیله کېږي به رسوا کېږي به خدای کافر ته څه نه وایي خو مسلمان ته وایي مسلمان چې جرم وکړي خدای پاک په دنیا کې تکلیف راوړي او کافر ته څه نه وایي ځکه د هغه وروستو دغه پاتې دی د هغه فیصله به وروستو کېږي نو د دې نه ځان بچ کوئ او د هغه اسبابو نه ځان بچ کوئ چې کوم دا بدعملۍ او بېحیایۍ په قوم کې خوری نه په شریعت کې د ښځو ظلم شته لکه بعضې قومونه چې کوي او نه په شریعت کې د ښځو دغه ازادي شته لکه زمونږ دا نقلي انګریزانې چې کوي درېیمه ګناه د صحابه کرامو او د پاکانو او د دین د علماء حتک دی دې باندې دین ختمیږي زمونږ د مسلمانانو اهل سنت والجماعت الحمدلله دا عقیده ده چې څنګه زمونږ ښکلی پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار دی نو هغه له چې کوم جماعت خدای خوښ کړو صحابه کرام هغه د جهان د پیغمبرانو د اصحابانو سرداران دي او دا عقیده ده چې زمونږ پیغمبر خار د ټولو پیغمبرانو د خاریو سردار دی او زمونږ د پیغمبر د وطن غرونه او ونې غنې او حیوانات هغه د ټول جهان په مقابل کې سرداران یو سړی دا عقیده لري چې زمونږ پیغمبر خو سردار دی خو صحابه کرام یې غلو ټګانو او برګانو دا به عقل ومني یا هغې تکنزلو کې یا د هغې سپکو کې د یو استاذ او د ډاکټر قابلیت خو د هغه د مریضانو او شاګردانو نه معلومیږي ته د یو ماستر صفت وکړي پروفیسر چې ډېر قابل دی په خپل مضمون کې خو درنه څوک دا تپوس وکړي چې شاګردان یې څنګه دي ته وایې شاګردان یې خو ټول فیل شوي دي نو ته به وایې داسې که پروفیسر یا د یو ډاکټر صفت وکړي چې ډېر قابل ډاکټر او داسې او داسې دی خو درنه څوک تپوس وکړي چې مریضان څنګه نو ته ورته وایې چې مریضان والا څومره راغلي دي د جوړېدو په ځای هغه زیات خراب شوي دي نو ته به څه وایې چې دا ډاکټر دی که لیونی دی
دا لیونی په دې امت کې شته چې زمونږ پیغمبر خو ډېر لوی پیغمبر و خو چې چا تربیت یې کړی دی هغه داسې والعیاذ بالله چې څوک داسې وایي دا دین ختمای دا د دین دشمنان دي ځکه د دغې پاکو ذاتونو په برکت موږ ته دین نه رسېدلی دی نو چې هغه ته معیوب کړي او هغې باندې داغ ولګوي نو دین د کوم ځای دا مونځ کوم ځای پاتې شو روژه کوم ځای پاتې شو حج کوم ځای پاتې شو قرآن شریف کوم ځای پاتې شو دا خو موږ ته د دغې پاکانو نفسونو په واسطه را رسېدلی نو چې څوک په هغې تهمت لګوي څوک یې سپکه کوي نو دا د دین دشمنان دي او لوی جرم دی ټیک ته یو انسان نه غلطي وشي نو صحابه معصوم نه دي هغه غلطۍ خدای معاف کړي دي حدونه پې مثلا جاري شوي دي خو داسې وې ما ته یو ځله د ګرانو څه ډاکټران وفد او څه اخباري نمایندګان ورسه وی دا خلک چې د ایډز نه خبر شي چې دا خطرناک دی ما وی زناورو مو خو خلک منع کوو تاسو زیاتوئ د زنا اډې او اسباب خو تاسو جوړوئ زمونږ په دین کې خو د مخکې نه د زنا او د اختلاط او د ګډون د یو ځای کېدو سخت پابندي ده زنا د څه وجې نه راځي قوم کې د سړو د ښځو د اختلاط د وجې ناظمانې مقرر کې ممبرانې مقرر کې سړي او ښځه او د ټانګې یو پل روان دی او بل پل هم ورسره روانول غواړي دا چې څوک کوي کوم حکومت او معاشره او قوم دا اسلامي معاشره تباه کوي خدای د اسلام په قانون کې د ښځې ډېر عزت مقرر کړی او چې څوک ښځه میدان ته راوباسي تعلیم ورسره ګډ کړي تجارت ورسره ګډ کړي په دفترونو کې ښځه او سړی یو ځای ناست دي نو ما ورته وی دا شهوت یو طبیعي څیز دی که سړی بوډام وي لویه ګیرې او غټ پټکي وي او ته ورسره ځوانه ښځه کښېنوه نو تقاضا به یې پیدا کېږي بلکې ځوانه نه که بوډۍ هم ورسره کښېنې د بوډا بوډۍ ته تقاضا وي او د بوډا بوډۍ زمونږ مذهب کې د مخکې نه دا فیصله ده چې ځوانان او بوډیګانې ښځې به دواړه نه راځي جومات ته مونځ څومره لوی عبادت دی او جومات د خدای د یاد ځای دی او د خدای د یارې خو وایي ښځې به نه راځي ځکه چې ګډون راځي اختلاط راځي او دې نه فساد خوري یو د مذهب خاوند وي نه بوډیګانې ښځې خیر دی که راځي نو په خپله قصه کوي په خپل کتاب کې چې زما نه مخکې یو بوډا سړی روان او د کوڅې نه داسې بل طرف نه یو بوډۍ ښځه راووته دواړو زه نیم لیدلی سړي خو راته شا وه هغه بوډۍ ښځې نه هم لیدلی نو دا سړی چې نږدې شو بوډۍ نه یې لاسونه راته وکړه او ښکلې کړه نو د عربۍ کې یو متل وي ژبې عربي وه لکل ساقطة لاقطة د هر پریوتونکي څیز هم یو راوچتونکي وي دا بوډۍ به چا څه کړله خو د بوډۍ ته د بوډا تقاضا را پیدا شو او ګورې دا یاد داره خلک چې بوډا مولا وي یا بوډا پیر وي نو پرده ته نه کوي او د کتابونو دا مسله ده چې د بوډا نه پرده زیاته پکار ده دا ولې د بوډا که شوق کمی خو زړورتیا زیاته ده هغه باندې تجربې شوي واده یې کړي نو هغه کلک شوي بې حیایي نو ښځې ته لاس کولی شي ځوان سړي خو شهوت زیاتي خو دې یېرېږي تجربې نه نو د ځوان سړي فتنې په نسبت د بوډا فتنه زیاته خطرناکه دا پنجاب کې دا سند کې دا پیران پراتی مردار نه روجي نیسي نه مونځ او دا ښځې هم له چاپی کوي وی دا رسېدلی نو اختلاف د په ودونو کې دا خلک اوس تهذیب ګڼي کراچۍ ته لاړ دا زناور په ودونو کې به ښځې او سړي یو ځای وي یا ظالمانو داسې کوي قسم دې زمونږ د پښتنو ژوند د ټولو قومونو نه ښه دی او موږ پرې فخر کوو دوی کې حیا ده عزت دی پرده ده دین دی دا هم رانه ختمول غواړي دا مردار
نور قومونو چې وګوره توبې به وباسي دې ته دې تهذیب وایي هلکه دا خو سپی کړه دا ښځه دا کمې ښځې چې د سړي پته نه لګي چې هر څه پې لاس وایي هغه خو سپی ده سپی هغه خو ښځه نه ده زمونږ نسب محفوظ دی زمونږ عزت محفوظ دی قسم دی د ښځو په راوتېدو باندې رزق کمیږي زیاتېږي نه او چې کور کې ناست دي نو رزق هم زیات دی سړی چې نوکري کوي هغه د ښځې دپاره هم کلفي کېږي او باله بشي او چې ښځه هم ورپسې نوکرۍ له راوباسي نو د ښځې تنخوا خو زیاته نه شي کېدی دا سړي مربی ښځه په بس کې نه شي ختې په منډه ځان له برکشه کوي سوزکۍ به کوي بل په ساده جامو کې نوکرۍ نه نه ځي غوړې زیړې جامې به غواړي او میک اپ به کوي بل بال بچ په وله څوک ساتي هغې له به جدا نوکره نیسي بل د کور د دې اخلي پخلي به وله څوک کوي به جدا نوکره نیسي بل پردی نوکره چې کور کې کار کوي د هغې پیسه هغه به د 2 روپو په دې 5 روپۍ لګوي او د 5 به 10 لګوي او چې ترکاري پخوي د خپل بال بچ فکر به هم ورسره وي نیمه به دلته پرېږدي کور نیمه به کور ته وړي نو اقتصاد دې ښه که خراب دی که ښځه خو چې دې راوښکله اقتصاد دې خراب ابه موټر ځان له کوي ابه فیشني جامې کوي ابه کور له نوکره ساتي ابه اخلي پخلي دا نوکره ساتي نو د ښځو راوښکل که د ممبرۍ په نومي که د وزارت په نومي او که یې سملو ته راوښکلي دا مې د خنزیره بدي شي او دا د اسلام د قانون نه خلاف کار دی ولې راوباسئ زناورو دا سړی د ښځې نمایندګي نه کوي د ښځو څه حق دی چې سړی هغه تلف کوي او چې بیا راوباسئ په رښتیا راوباسئ زه هغه ملیانو ته یم چې د جمهوریت چغې وایي بیا ښځو له حکومت پاکې ځکه 55 لکه ښځې زیاتې دي په پاکستان کې صدر بداغي وزیر بداغي فوج بداغي موږ به کورونو کې کینو لکه د ممندو په شان ښځې به هم کار کوي او موږ به تیاره کړو نه د ښځې نه زیات قمقل شي نشته ګوره دا یاد لرئ نیکان هم پکې خو دوکه کېږي زر خدای پاک چې شیطان رسوا کړ او د جنت روح کړ دومره سخت بې حیا دی چې خدای سره قسم وخوړ دا 30 پاره کې بیان دی قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین خدای ستا په لوی عزت مې د قسمي چې زه به دا خلک ګمراه کړم مخامخ وی خدای ستا په لوی مې د قسمي چې زه به دا قوم ګمراه کړم کرانه داسې یو کس نیم بچ شي نو بچ کېږي نو خدای ورته قسم وخوړ قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين زه حق یم او په خپل حقتوب مې د قسمي چې تا نه او تا پسې چې څوک روان دي د هغې نه به دوزخ ډک کړم نو د خدای او د شیطان قسمونه شوي دي او دا قرآن شریف کې بیان دی ولی د مولا خبرې نه دي د خدای پاک خبرې چې ګمراه شو او خدای بیا وی خدای د خدای راضي بندگی معلومه که شیطان نه وي ته مو په نیکۍ کې څه معلومېدی ستا نیکي او اخلاص به په څه معلومېده خو بل طرف یې شیطان پیدا کړی دی چې کومه لار پسې روانېږي نو خدای ته وایي خدایه ماله د ګمراهۍ اسباب پیدا که خدای والا مختلف څیزونه جوړ کړ پیدا کړه وی دا دې شو دا دې شو زه چې څه کوي طبیعت یې لا برابر نو ښځې چې پیدا کړه پاس بیکاره شو عربی کې دا کلام نقل دی وی هن سهامی الواصلات دا زما غشي دی چې په نښه ښه نیک ورځي
دا داسې غشی دی چې دا نښه نه خطا کړي. قسم دی که د دنیا په جرایمو باندې نظر واچوئ د هغې تعلق د ښځې سره دی برای راست یا بالواسطه. دا ګیرې ولې خلک خورئ؟ خفه کېږئ مه چې د ښځې په نظر کې زه ښکلې شم. سړی خو ګیره د سړي دپاره نه خورئ خو د ښځې دپاره. شراب ولې څکي؟ چې طاقت راکې پیدا شي جما وکړي. ځکه شراب سره مستي زیاتېږي، وتبا زیاته شي. ډاکې ولې کوي؟ دا ډاکې د مجبورۍ د وجې نه کوي. دا چې ګوره ټول بدماشان نوجوانان هلک، دا د پولیس انسپکټر زوی دی، دا د وزیر زوی دی، دا د ممبر زوی دی، چې نیسي د کالج ارامي وي او چې نیسي هغه دغه بدماشان. دغه بدماشان چې خلک پیسې پیدا کړي چې زنا پې وکړي، سنما پې لاړ شي. ځکه د چا یو ښځې سره تعلق وي بلې سره پیسې پیدا کولی نه شي، قتل وله وکړي 2 لکه روپۍ پې. ډاکې بدعمله دا عامې د ښځو دپاره دي، د غریبۍ د وجې نه. قسم دی چې سړی مزدوري کوي، خدای پاک وله مزدوري څوکۍ کوه، ډوډۍ به خدای درکوي. جوار او ساګ دي خو د ډوډۍ دپاره یې نه کوي، د دې مستۍ خرمستۍ دپاره. نو چې څومره بدماشۍ دي د هغې تعلق د ښځو سره یا برای راست یا بالواسطه. د دې وجې نه شریعت پې پرده مقرره کړې ده. نو د مسلمان ښځه او دینداره ښځه محفوظه ده، د هغې نسب محفوظ دی، عزت یې محفوظ دی. یو انګریز مخکې کتاب لیکلی د یورپ په باره کې مستر کارلایل، او وایي زمونږ د یورپ 45 کروڑ آبادي ده، خو په 45 کروڑه کې 45 داسې جنکۍ نشته چې د واده نه د مخکې مستعمل شوي دي. او په دې 45 کروڑ آبادۍ کې داسې 45 هلکان نشته چې صرف د خپل پلار نه پیدا وي. دا قوم د مردان چې یو معاشره کې ښځې باندې پابندي ني. 18 کالو ته جینۍ ورسېده، نه پې د پلار اختیار شته نه پې د مور. د پلار مور مخکې خپل دوست سره په دغه کې ناسته، په کمره کې جدا وي، دا مې دوست. نو هغې بسې د ښځې او د سړي څه دوستي وي؟ اور او پنبه د یو ځای کېږي، هغې دې پاکي. کومه معاشره کې چې نیانې ښځې سړو له ګیرې خورئ او سړي نیانې ښځو له جامت برابروي، نو پاتې پکې شو. دا د دغې قومونو دغه دی، دغې مردار. هغوی دا کوشش کوي زمونږ د حاکمانو په واسطه. دا خو بېدینه دي، نه مې مسلمان دین نه خو نه خبر، نه تعلیم یې کړي د دین، نه د بل څه نه. بس هسې د انګریز په کتاب کې اسلام زده کړی، د امریکې په کتاب کې زمونږ پیغمبر زده کړی. نو هغه دې ما کوشش کړي چې ازادي پکار ده او د ښځو حقونه پکار دي او جمهوریتونه پکار دي، او دې ته نه ګوري چې د اسلام معاشره ګورې ښکلې معاشره ده، دا مه تباه کوئ، ښځې یې راوښکلې ورپسې. ناظمانې ممبرانې. نو اختلاط او ګډ تعلیم او یو ځای ناسته د سړي او د ښځې، دا د زنا دروازه ده. داسې وخت به راشي، اوس هم دی چې د رضا هغې ته خلک زنا نه وایي. که یو سړی او ښځه دواړه په دفتر کې ناست دی او چې څه کوي خیر دی، دا زنا. لکه امریکا او یورپ کې دا قانون دی چې د رضا هغې ته زنا نه وایي، هغوی د زور هغې ته زنا وایي. چې یو سړی ښځه راضي نه وي او ته یې په زور استعمال کې، او چې د ښځې او د سړي راضي وي ناستي. یو سړی به قانونا هلته دا قانون دی چې یو ښځې نه به زیاته دوام ونه کوي، خو که دوستان یې د ساتلي یو شل خو دي، هغې ته جرم نه وایي. جان کنیډي زمانه وه پخوا ډېره چې امریکې ړومبۍ سپومۍ ته انسان وخېږه. نو هغې صدر و جان کنیډي چې بیا چمویشت، نو دا صحافیان اخباري نمایندګانو سره پریس کانفرنس کوي،
ناغي اخبار والا خو تیزي وی زمونږ امریکي او تاسو خو لویه کامیابي وکړه ځکه سپوږمۍ ته اوسه پورې چې انسان نه دی رسول او تا رسول دی. نو ستا په نظر کې امریکا کې کوم یو شی دی چې تا پریشانه کوي ځکه لویه کامیابي وکړه؟ ما ورته وایي په امریکا کې لوی پریشانی زمونږ دپاره اخلاقي تنزل دی. اخلاق د خلقو دومره کم شوي دی چې په زور په ښځه باندې ونشي واته کسانو استعمالیږي. چې کوم جهان کې زامن د میندو سره جما کوي او مور یې په ځان پخپله اچوي، او کومه معاشره کې چې سړی د خپلې لور سره کوي، دا معاشره ده کرسپي دی. دا زمونږ نه م غواړي او زمونږ دا نیکان هم ورته لکۍ څنډي او قدمونه ورته ښکلوي. کم بختانو خدای ښکلی دین در کړی دی، خدای ښکلی معاشره در کړې ده، خدای ښکلی پیغمبر را لېږلی دی، خدای ستاسو نسب او عزت محفوظ ساتلی دی. دا ولې د نورو قومونو نقل کوئ او ترقي په دې کې ګڼئ چې ښځه اوچته شي بار ته روزي او د جمهوریت په نوم منبره شي؟ دا ترقي نه ده. ګورئ دا تنزل دی. دا یاد لرئ. نو یو دا خبرې د حکومتي چې کوي او دا خلک یې چې کوي، دا د زنا اوله دروازه ده چې پرانسته ځان ته. ښځه چې موږ ورته ووایي منبرې ته ځي نو هغه خو داسې جامو کې ځي لکه د ړومبۍ شپې د ناوې ښځه چې عطر به ولګي، جامې به ولګوي. ښځه که ډېره هوښیار وي هغې ته د سړي شهوت پیدا کېږي چې په ډولو جامو کې راشي. د دې وجه نه شریعت والا پیغمبري نه ده ورکړې، بادشاهي نه ورکوي او امامت نه ورکوي. چې امامه د ښځه یو ته قرات اورې نو د هغې لپټې ته اواز ته به د خیال چې دا څنګه ده. او چې بادشاه یې مشر یې وزیر اعظم وي او د بار د دشمن د ملک سربرا راشي او هغه سره ځان له په کمره کې ناست دي، د هغه به ورته تقاضا پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ به شونډو ته ګوري، روزو ته به یې ګوري، خوشبویي ته به یې ګوري. د هغه د زړه نه به د هغې هیبت وځي. دا ګندګي اول حکومت او دا خلک پیدا کړي. زمونږ د علاقې یو لیډر یو خان چې اوس مردار شوی دی، هر څه چې شراب یې څښلي نو شرابو په زور کې لور ورغی، لور یې چغه کړه، مور یې زر رامنډه کړې، هغه لور یې تلر کړه او ځان یې ورته ځمله. نو شراب دومره ګنده شی. نو د عقل حفاظت دپاره شریعت شراب بند کړي دي ځکه د عقل لرکوي او چې سړي نه عقل لاړ شي دی د ځناورو نه زیات سپکي او مرداري. پوډر، چرس، دا څیزونه بند دي. دویم د مال حفاظت کوي شریعت. د مال د حفاظت دپاره اغلا، جواري، ډاکې دا ټولې بند کړي دي او سزا یې سخته مقرر کړې ده. دریم د نسب حفاظت دی. د نسب د حفاظت دپاره شریعت زنا او د زنا دروازې ټولې بندوي. مخلوط ګرځېدل، مخلوط تعلیم، ناظمه ښځه او ناظم سړی چې دواړه ډډه په ډډه ناست دي او پردې سړی او پردې ښځه نو تقاضا به یې کېږي که به یې نه کېږي؟ اور او پنبه چې یو ځای کېږي نو دا غلط نظام دی او خراب او د مردارۍ یو دروازه ده. څلورم د دین حفاظت. د دین د حفاظت دپاره شریعت مرتد کېدل دا بند کړي دي او هغه عقیدې خپلول چې هغه د دین نه سړی وباسي دی ټول بند کړي دي. او پنځم د عزت حفاظت. عزت حفاظت دپاره کنځل یو بل ته بند دي او بیا دا خاص قسم کنځل که چا چاته وکړل نو هغې کې اتیا دورې وال دي او ټول عمر د هغه شهادت نه قبلیږي. دا د قرآن شریف فیصله ده 18 پاره کې. نو زمونږ دین کې د عزت او د نسب د حفاظت دپاره شریعت زنا، بد کتل، ښځو ته کتل دی ټول بند